أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم. دین تیر آیتن کی اللہ رب العزت دا غستلو خرسولو او دا سود او دا ربا پا بارکی جکم دے ذکر فرمائی لو او بار بار دا ارشاد فرمائی چی تاسو دا اللہ نویری گئی اخبر معاملات دا صحیح طریقے سرا سر ترسوئی او دے آیتون مبارکو کی اللہ رب العزت یو سو دعاگانی دے انسان ذکر کری دی. اب دے آیتون نازل دل مقصد سو روایتو کی رازی چہر کلدہ آیت کریمہ نازل شو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. نو پا صحابہ اکرام مانے دیر سخت شولا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراغلل او پخپلو زنگونانو باندکین آستل او دائیو ویلا چه اید اللہ رسولا اللہ پاک پا ممانی وحاقا حکمون مقرر شو چې زمونږه لمخ کېدل یعنی مونږ به ادا کوله چې هغه مونځ و روژه وه حج و جهاد و او اوس راباندې داسې کار مقرر شو چې زمونږ په طاقت کې نشته او نه مونږ هغه کولی شو او دا آیت مبارکه ورته ولوستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایله چې تاسو اراده لرئ چې وای هغه سی لکه چې ویلو اهل کتابو چې اورو مونږه او نافرمانی کوو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ویل چې نه بلکې مونږه اورو حکم د الله تعالی او فرمانبرداری او اطاعت کوو د الله. نو دا آیت کریمه نازل شو قالوا سمعنا واطعنا او حدیث مرفوع کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چې هر چا دا دو آیتونه تر اخیر د صورت پورې ولستل نو کافی بشي دلرا دا دو آیتونه د هر شر نه او د هر شر نه به کوم دی په امان شي. او کچا د ماسخوتن د شپې د مانزه د ماسخوتن د مانزه نه وروسته ولستل نو دا دو آیتونه به کافي شي دلره د هغې شپې د هغه شر نه. او دا حدیث امام بخاری او امام احمد رحمهم الله ذکر کړی دی. او د دې آیتونو مبارکو فضیلت چې کوم حدیث نه ثابت دی او مختلف احادیثو کې چې کوم دی د دې فضیلت ثابت دی. یو حدیث شریف کې راغلی دی چې دا آیتونه د عرش د خزانې نه دي او بل هیڅ یو پیغمبر ته زمونږ د پیغمبر نه مخکې نه دي میلاو شوي. بل حدیث شریف کې راغلی دی چې په هر یو کور کې دا آیتونه 3 شپې ولستلی شول نو شیطان به هغې کور ته نږدې نه راځي. او بل حدیث شریف کې راغلی دی چې په هر یو کور کې چې سوره بقره ولستلی شي نو د هغې کور نه شیطان تختی او هغې نه نږدې نه راځي. ځکه الله رب العزت فرمایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکو کې دي. و ان تبدوا ما فی انفسکم او ښکاره کړئ تاسو هغه نیتونه
چې په نفسونو ستاسو کې دي او تخفوه یا پټ کړئ هغه یحاسبکم به الله هغه حساب به وکړي له تاسو سره په هغې باندې فیغفر لمن یشاء پس بخښنه کوي هغه چاته چې د ده خوښه شي ويعذب من یشاء عذابوي هغه څوک چې د ده خوښوي والله الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی یعنی که هر څه تاسو په خپل نفس کې دننه پټوئ او که ښکاره کوئ یا په خپل نیتونو کې پټوئ که ښکاره کوئ د هغې ټول علم الله ته دی او الله رب العزت چې کوم دی د هغې حساب اخیستونکی دی آمن الرسول باور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما په هغه څه باندې انزل چې رالیږلی شوي دی الیه د طرف ته من ربي د رب د ده نه والمؤمنون او مسلمانان هم باور کړی دی کل آمن بالله ټول باور کړی دی په الله باندې و ملائکته او په ملائکو د ده باندې و کتبي او په کتابونو د ده باندې و رسوله او په پیغمبرانو د ده باندې لا نفرق بین او فرق نه کوو موږ ما بین د یو کس کې احد من رسوله د یو کس کې له رسول د ده نه وقالو سمعنا او وایي دوی واردو مونږه واطعنا او حکم قبول کوو مونږ ستا غفرانک ربنا بخنه او غواړو مونږه بخنه ستاره ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او تا ته درګرځېدونکي یو لا یکلف الله تکلیف نه کوي الله تعالی نفسا په هیڅ یو نفس باندې الا مگر وسعها په قدرت او طاقت د هغه دی لها ما کسبت او دغه نفس لرا ثواب د هغه عمل وعليها ما اکتسبت او چې کړي وي او شته په د ګناه د هغې عمل چې کوشش یې کړی وي د هغې ربنا لا تؤاخذنا ای رب زمونږه مه نیسه مونږه ان نسینا په هیر سره او اخطأنا یا په خطا سره ربنا ولا تحملنا او ای رب زمونږه ولا تحمل علينا او ما چوب مونږه باندې اسرا کما حملته بالک چولې اوتا على الذين فهغه کسانو باندې من قبل لا چې مخکې زمونه یعنی مخکې زمونه علما فرمایي یعنی بني اسرائیل چې په ډېرو سختو احکامو مامور شي وو لکه ځان وجل یا وطن پرېښودل او یا توبه د هغوی قبلېدل او دارنګې ډېر حکمونه چې کوم دی سخت سخت په هغوی باندې اچولی شوي وو نو هغه حکمونه چې کوم دی هغوی پوره نه کړله وایي دغه سخت سخت بار په موږ باندې ماچوي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ای رب زمونږه او مه باروئ په موږ باندې هغه تکلیف چې نه وي موږ لره طاقت د هغې د اوچتولو واعف عنا او په هغې باندې عفو وکړي موږ ته ګناه خپله واغفر لنا او بخښنه وکړي موږ ته ورحمنا او مهرباني وکړي موږ لره انت مولانا چې ته مددګار یې زمونږه فانصرنا پس مدد وکړي زمونږه علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې بهترین آیتونه دی حدیث پاک کې راځي چې څوک درې شپې په خپل کور کې د درې آیتونه ولولي رب ذوالجلال به د هغې کور نه شیطانان شیاطین او شریر جنات چې کوم دی وباسي او یا به چې کوم دی دې کور ته هېڅوک دغه شانتې نشي را نږدې کېدلی دا مبارک آیتونه دي الله رب العزت موږ ټول له دا توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم صل علی سیدنا صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين